دوستانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. چې په هر ځای کې وي الله تعالی مو ډیر خوشحال لره د 12 د ورځې خیرات او صدقه د دې پاک لباندې در سمین د کتاب د مولانا شاه عبدالرحیم صاحب چا چې پاکستان او هندوستان لا علم حدیث راوړی دی او د تمام مليانو استاد دی، تمام شیخانو استاد دی، د تمام مفتیانو استاد دی. هغه وایي چې ما په هر کال باندې د 12 شریف خیرات کولو او 12 پورې باندې ما صدقه وکړه او هغه صدقه به ما تقسیم کړه او هغه به مکړه. په ورځو کې ورځ وا چې ما په کور کې څه نو ما د چمړې ټوپې راواخیسته، چمړې والا خولې و په خوا خو سادګي و، چمړې ټوپې بوي، چمړې واسکټونه بو، هغه می خرڅ کړه او په هغه باندې ملګي تورې چڼې راوړې او په کور کې می مجلس ولګولو، درود شریف می پیویلو او هغه تور چڼو باندې مو دعا وکړه چې الله نبی علیہ السلام روح ته ورسې د مبارک په خیرات کې ما دا راوړي دي. نو دوی فرمایي چې شپې ما وکتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه تور چڼې په لاس کې اړي او ما ته خان دي. او دا خو حقیقت دی چې ته نبی علیہ السلام په خوب کې ویني، دا ته په حقیقت کې ولیدو، دا ته په حقیقت کې ولیدو، ځکه چې شیطان د نبی علیہ السلام په شکل کې نشي راتلی. او دا زنه هم نبی علیہ السلام په خپل فرمایي من رآنی فی المنام فقد رآنی، چا چې زه په خوب کې ولیدم په تحقیق سره زه د په خوب کې یقیني ولیدم، ځکه چې فإن الشیطان لا يتمثل بمثلی، بشک شیطان زما په شکل کې نشي راتلی. نو د مبارک په نامه باندې خیرات کول د 12 پورې باندې دا بالکل ثابت دی. مولانا شاه عبدالرحیم صاحب غوندې هستی یا نور چې څومره لوی لوی علما دي، کاغه امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دی، کاغه مولانا اشرف علی تانوی صاحب دی، کا نور لوی لوی علما بزرگان دین دي، هغه په دې سلسله کې را روان دي چې د مبارک په پیدایش ورځ باندې د وفات ورځم چون کې دا باغې باندې صدقې او خیراتونه کوي. او تاسو ګورونه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام به د هر پیر ورځ باندې روزه نیوه. چاته پوښتنه وکړه چې دا څه اجه زکه چې زه په دې ورځ باندې پیدا شوی نو ګوره هر پیر ورځ باندې به د روزه نیوه. فکر هم دی دویم که فکر می د ابو لهب هغه وینځه سویبه چې کله دی پیدا شو، ابو لهب ورته چې ته آزاد شوی، ابو لهب ته په جهنم په منځ کې د پیر پورې باندې اسانتیا وي. او چې پوښتنه ته وکړه حضرت عباس سے په خوب کې چروره دا اسانتیا د څه شي وی تا چې ماته د پیر پورې اسانتیا وي او په عذاب کې کمای وي او دغه غوتو نه ماته یخي وبمیلاویږي، ځکه چې ما د خپل وراره په خوشاله کې وینځه آزاد کړو. نو هغه د وراره خوشاله کې دومره فائدہ ورته حاصل شوه. مونږ چې د نبی په پیدایش باندې خوشحالي مناو، مونږ ته الله څومره خوشاله راکړي. نو دا یو جایز کار دی، په روغ نیت کوو، په ښه نیت کوو، په دې کوو چې هغه نبی شفاعت مونږ ته ملو شي، په دې نیت کوو چې د هغه نبی مبارک خیر او برکت مونږ ته ملو شي. رب العالمین د مونږ تاسو له د دواړو جهان خوشاله راکړي. په دې کې هیڅ قسم نه ناروا کار شته، نه بدعت شته، نه داسې یو شی شته چې مردار وي یا څه شی وي، بلکې د الله د نبی پر راتګ باندې خوشحالي ده. تمام دنیا جشن منوي، تمام دنیا خوشحالي منوي، صدقې کوي، محافل منوي. الله تعالی دا تمام مهنتونه د خپل رضا لپاره وګرځوي. جزاکم الله خیرا.